इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی وخت ناظرینو تاسو ګورئ چې د رحمان روډ باندې مونږ ولاړ یو. دا رحمان روډ دی چې کم سیټ نه د پیښور او د مردان سواد ګاډي ټول په دې راځي او دی رحمان روډ باندې بیا ټرن ووخي او دی خو بایپاس روډ وته دی. نو دی بایپاس روډ ته چې تاسو څنګه لاړ شئ دی تم د کاکا صاحب لار هم دلته کې. نو ناظرینو تاسو دا وګورئ دا مخامخ د تاسو د چوک کم ښکاری. اوس په مونږ تاسو ته ان شاء الله بل یو چوک مخ کې خایو. دا د دې پوسټل ډیګري کالج ته مخامخ تاسو د کالج کاری دی ته بالکل مخامخ دا لار وګورئ. نو دی کې دا چوک دی. اوس په ان شاء الله مخ کې مونږ تاسو ته شوبره چوک هم خایو. ګرانو ناظرینو شوبره چوک کې مونږ ولاړو مین چوک د نوخار. دلته نه دوه لارې د کاکا صاحب لارې ته وتی دي بدرخو ته. یو د تاسو تخکاری دا مین بازار یو بالکل دا سیده لاره پنډۍ دا لار ده. نو هغه باندې وته ده او دا سیده بازار ده بالکل په دې مین بازار چې تاسو لاړ شئ نو هلته نه رشکیم دي او دلته کې اډم ده اډۍ نه فلینکوجونه هم دي. نو ګرانو ناظرینو راځئ مخکې چې تاسو ته نور مخکې هم منزل وښایو د کاکا صاحب لارې مزار ته ان شاء الله. دا تاسو چې کومه لاره ښکاري دا د پیښور سایډ نه مردان سایډ نه چې کومه لاره ده هغه تاسو ته ښکاري. نو دې طرف ته چې تاسو د بدرخو سټیشن نه لږ را مخکې شئ ریلوے سټیشن نه عینه مخکې داسې را ټرن ووخئ نو دلته کې دا بورډ باقاعده لګېدلی دی او دلته کې دا پې غټ غټ لیکلي حضرت سید کثیرګل رحمت الله علیه کاکا صاحب رحمت الله علیه. دا لاره چې کومه ده دا سیده کاکا صاحب ته وتې ده. دا سیده کاکا صاحب ته وتې ده. تاسو په دې بیک سایډ باندې چې کم دا تاسو ګورئ د دې شاته طرفه دا د پنجاب نه چې کم خلک راځي دا غټ غټ ګاډي تاسو ګورئ دا پنجاب سایډ نه چې کم ګاډي را روان دي دا تاسو ګورئ. نو دا د پنجاب سایډ نه جهانګیرې او کوړې او کم سایډ نه چې کم د حکیم آباد وغیره اخوا چې کم علاقې دي د کاکا صاحب ته راځي نو هغه په دې سایډ باندې راځي او دلته چې دې چوک ته راورسي نو ان شاء الله په دې طرف وځو. راځئ ناظرینو چې روان شو. 1 2 3 دی وخت تاسو ګورئ بدرخو چوک مونږ کراس کو او مخکې منزل طرف ته مونږ روان یو. دلته تاسو ته هر قسم شی میلاویدی شي د خوراک سکاک آیا چې هر څه دا تاسو ته میلاویدی شي او ښه په ډاډه زړه باندې راځئ او بدرخو کې هر څه اویلیبل دي. کومه لار وینئ د اخوا لار زوړ قبرستان سیټ ته وتې ده او دا سیده لار چې کومه ده نو دا تاسو کاکا صاحب رحمت الله علیه طرف مزار طرف ته روانه ده. ناظرینو تاسو ته به مونږ وقتاً په وقتاً ښایو ان شاء الله. مخکې هم داسې لار را روانه ده. دې وخت کې تاسو وکتو چې د بدرخو نه مونږ راووتو دا د بدرخو چړۍ مونږ کراس کا. دې وخت کې تاسو ګورئ چې ډېر زبردست دا تاسو ته چې کومه سیندري شاته ښکاري دا شنه شنه باغونه او ډېر فورفضا مقام دی. دې وخت کې مونږ کاکا صاحب طرف ته روانګي کوو او دا تاسو کتو چې دا روډ کوم دا د بدرخو روډ مونږ کراس کو او تاسو په دې روډ باندې ګورئ موټرسایکلې ګاډي مقصد نن د اتوار ورځ ده او هر سړی د لرو لرو ځایونو نه هم را روان دی انجوایمنټ دپاره. تاسو ته به مونږ دا ښایو دا مونږ سره دا مخکې دا وګورئ دا شاته د مونږ د سیندریانې دا دې خوا سیندریانې نو تاسو ځای په ځای دلته کې ودرېدی هم شئ.
تاسو که ځان سره د کانې پینه څه پروګرام هم کړي او تاسو ځان سره ان شاء الله سره وروړي نو تاسو دې په دې درې دیم شي خپل ګاډي کې دلته کې تاسو فوټوګرافري هم کولی شي. آیا نن سبا ډېر ټیک ټاک زمانه ده نو ټیک ټاک هم جوړولی شي نو تاسو دا ګورئ ان شاء الله موږ مخکې روانګي کوو. ګرانو ناظرینو دې وخت کې تاسو ګورئ چې پیراډایز سټي سره موږ راورسېدو. دا ډېر زبردست لوکیشن دی، ډېر زبردست پیراډایز سټي. دلته خلکو کورونه هم جوړ کړي دي او دلته هم زیاتر سیلونو لپاره خلک راځي. د کاکا صاحب روډ باندې واقع پیراډایز سټي تاسو ګورئ چې دا پیراډایز سټي دی او دلته کې هم لکه ډېر خلک سیل لپاره راتلی شي، دننه تلی شي. دې کې چمنونه دي او مختلف یو پلاټینګ سیستم هم دلته کې هم روان دی. نو تاسو چې انشاءالله ګورئ دا روډ دی دلته نه د بدرخو نه چې کله تاسو کاکا صاحب روډ باندې ځئ او تاسو ګورئ نو دلته کې چند قدم فاصله باندې دا پیراډایز سټي راځي. نو دلته کې هم تاسو لکه سټې کولی شئ او دلته کې هم تاسو ویزټ لپاره راتلی شئ. دا تاسو ګورئ دا روډ چې کوم وتی دی دا کاکا سیټ ته طرفه دلته کې په دې لاره باندې دلته کې جومات هم شته دی د مونځ ټایمي نو مانځله هم سړی دلته کې راتلی شي، مونځ هم کولی شي. لکه خپل ګاډي کې چې تاسو راځئ نو مختلف ځایونه دلته کې داسې دي چې تاسو سټې دلته کولی شئ. راځئ چې مخکې ځو انشاءالله. اوس دا تاسو ګورئ چې دا غ چړیانې دي، ډېرې سختې چړیانې دي. نو په دې چې تاسو مهرباني وکړئ موټرسایکلو باندې کسان کم راځي نو هغې ډېر سپیډ واخلي نو خدای ته وګورئ په دې سپیډ مه وخئ، ښه په آرام راځئ. دا ډېرې خطرناکې چړیانې دي، دې کې زیاتره اکسیډنټونه شوي دي او تاسو خپل احتیاط وکړئ. دا تاسو ګورئ چې مخامخ کسان مونږ ته کم ناست دي. دا ډېر د ښه ځای دی او دلته خلک د نور نه مزې ملي او دلته کې ښه ښکلي انجوایمنټ کوي. نو راځئ چې دوی نه معلومات وکړو. دې وخت کې مونږ کاکا صاحب مزار سره نږدې او یو ټاپ ته راوختو. دلته نه تاسو ګورئ دلته کې د انجوایمنټ دپاره دا مالټو والا هم ناست دي او دلته تاسو سټې هم کولی شئ. دلته نه را تاسو شاته د علاقه ګورئ چې بدرخو نوخار او دا ټوله علاقه ښکاري. دلته ځای په ځای دا خلک راغلي دي او ناسي مالټي خوري، انجوایمنټ کوي او د مالټو موسم هم دی. نو دا تاسو ګورئ کې یو کاکا ناستې مالټو والا یوازې ناستې چې دنه تفوس وکړو چې زیاتر دا کاکا ولې داسې خفه ناستې دا مختلف مالټو والا تاسو ګورئ او هر ځای کې هر سړي پړاو اچولی دی او دا وګورئ هر سړی انجوایمنټ کوي، مزې الي او د دې دغه نه دا تاسو ګورئ دلته کې یو کاکا دا مالټو والا ناست دی. راځئ چې دی نه څه معلومات وکړو چې کاکا السلام علیکم کاکا څنګه حال دی؟ ټیک ټاک مونږ السلام علیکم. مونږ د لرې نه تاسو ولیدئ، تاسو بالکل دی خوا ډېر سایډ نه ناستئ او لرې ناستئ د خلکو نه او د مالټو موسم هم دی. نو تاسو څنګه دی خوا دلته کې دا رش مش دونه نشته دی دا ولې جي رش خو دلته کې اتوار ورځ ده نه او کم رش کمی که نه
خلک به راځي خو وروستو به دغه کې 12 نه وروستو بیا رش ډېر وي. او کاکا دا مالټه د کم دی مالټه ده؟ دا د ولۍ مالټه ده. د ولۍ مالټه چې ولۍ. او تاسو هم د کاکا صاحب یې؟ کاکا صاحب جی. او څونه وخت نه دا کاروبار کوئ؟ دا خو بس سیزن خبره ای که نه. ښه سیزن کې تاسو د مالټو کار کوئ؟ 3 میاشتې سیزن 4 وي دغه. نو څه فایده مایده څه ګټه مټه پکې درشته که نه؟ دې کې دومره څه گنجایش نشته خو بس هغه ټایم دی روزي روانه ده. نو د ورځې تاسو څونه مالټې خرڅولو چې څو درځنه مالټې لکه تاسو روړئ بیا وایي چې یاره دا خرڅوي او څونه ټایمه پورې تاسو ناستې مازدیګر ماښام شپې څو بجو پورې؟ 3-4 سیکړې خرڅېږي دومره نه خرڅېږي. او دلته زیات تر کاکا صاحب نه خلک راځي نو دلته خامخا لکه ایساریږي مالټې خوري دا موږ چې کم ګورو. زما کوي د میزې دی. ښه ډېره مهرباني کاکا. او بابا ځان ته تر ماسه میخې دی او یوازې پټ دلته ناته چې بل سړی به خواله نه راځي او چای به نه څکي. تاسو دا ترماس وګورئ ښه بېغمه زبردست چې سهار راوځي نو ترماس یې ځان او چې کله موډ کېږي نو د مالټو نه هم یو کړه وباسي. ښه زبردست چای هم دي او موږ ته هم ډېر دروند ساتو کو چې بهی مالټې مو خورئ او دا چای مو څکئ. نو کاکا ډېره مهرباني چې دا ځان ته دا چای ښي دا او دې چای ته خو والله زما ډېر موډ شوی دا موسم هم داسې لږ یخ غوندې دی. پروډیوسر صاحب نه اجازه ته ولې چې موږ به انشاءالله بر هم ځو مزار ته او دا ټایم هم داسې دی. نو راځئ چې به د دې کاکا او د دې خلکو ډېره مهرباني. السلام علیکم. دا مرګري خو چاته سات نه کې خو موږ به د پزوره دا وخورو او کنه. او دا جی د پروډیوسر صاحب تاسو که اجازه ته جی دا خیر دا یو دغه به وخورم جی ولې چې زمونږ مرګ دغه شو. څنګه تاسو رقم دی جی؟ مردان یو. مردان یې او تاسو هر اتوار نه راځئ که نه بردانه سره؟ بس یو پیرنډ مخکې هم راغلو نن هم ټول راوتي وو بعد ګرځو راګرځو. اگر نو په موټر سایکل باندې راغلی؟ نه چنګچې راغلو. ښه چنګچې کې دا تاسو وګورئ دا مرګري چې دی د مردان نه راغلي دي او د دې نه علاوه ډېر خلک د پیښور مردان او ډېر لرو ځایونو نه راځي. ډېرې زبردستې مالټې دي د ولۍ مالټې دي. تاسو هم چې کله انشاءالله راځئ نو دا موسم د مالټو دی. دا تاسو وکتو راځئ چې اوس انشاءالله مزار سیټ ته لاړ شئ. اوس په لږه خبر اردو کې وکړو ځکه چې زموږ زیاتر ملګري دي هغې په پښتو داسې نه پوهېږي نو اوس د هغې دپاره آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کاکا صاحب کی طرف رواں دواں ہیں. یہ KPK نوشہرہ میں ہیں اور نوشہرہ سے چند کلومیٹر 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں. بہت زبردست راستے میں باغات ہے. آپ یہاں اسٹے بھی کر سکتے ہیں. آپ نے یہاں دیکھ لیا ہے کہ زبردست مالٹوں کا موسم ہے جس کا زبردست اور لذیذ رس آپ کو زبردست کر دیتا ہے. تو ناظرین آپ یہ دیکھتے جائیے اور آگے چلتے جائیے. بہت زبردست ہی لوکیشن ہے, پہاڑ ہے اور زبردست لوکیشن پہ یہ واقعہ ہے. تو ناظرین آئیے آگے جائیے. نو ناظرینو د انتظار غړیانې ختم شوي. ان شاء الله دا د موږ رانږدې شو د کاکا صاحب مزار رحمت الله علیه ته. نو راځئ وګورئ بس دا لږه فاصله پاتې شوه او دې وخت کې موږ نږدې وو جی رو رسیدو د خیره سره کاکا صاحب مزار رحمت الله علیه. دا تاسو دا گاڑی وینئ چې دا مونږه انټری کړې ده کاکا صاحب رحمت الله علیه ته او دا اوس به تاسو مخکې ګورئ. مونږ به تاسو ته مختلف ځایونه هم ښایو, انټرویانو هم د خلکو نالو. نو ګرانو ناظرینو تاسو مونږ سره اوسئ او دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ډیره دلچسپ ویډیو ده دا جی. دا تاسو مخامخ ګورئ دا جی مونږ د کاکا صاحب مزار رحمت الله علیه ته چې کومه لاره ده هغې ته رسیدو. نو راځئ ناظرینو چې تاسو ته اوس مخکې مونږ ویډیو هم وښایو.
ناظرینو تاسو وکړه چې د وخت مونږ د کاکا صاحب تر ورسېدو او دا د مزار غلار ده دا تاسو لاندې وګورئ دا غ چړۍ ده چې دا لار هم ډایرکټ کاکا صاحب مزار ته تللی ده دی وخت تاسو ګورئ چې دلته کې مونږ قسم قسم دکانونه لیده دی کې د خوراک سکاک دلته کې د ماشومانو چې کم څونه لوبو سامانونه دي او تاسو چې دا مختلف زما د کیمرې په سرګمانې وګورئ دا تاسو ګورئ چې دلته نه ډایرکټ ګاډي راځي او دلته کې ډایرکټ کاکا صاحب مزار طرف ته روانګي کوي یو لار اخوا هم شته د دې قسم دوه درې لارې دي نو مونږ به تاسو ته دا نورې لارې هم ښایو دا تاسو ګورئ چې په دې باندې دا ګاډي هم را روان دي او دا تاسو ګورئ دي ګرانو ان شاء الله مونږ تاسو ته اوس مخکې وښایو د کاکا صاحب مزار بسم الله الرحمن الرحیم دی وخت تاسو ګورئ چې مونږ ان شاء الله د خیر سره مزار ته ورسېدو دا جی کاکا صاحب رحمت الله علیه مزار شریف دی او تاسو ته مونږ د اندرونی ځای هم ښایو دا تاسو کتی شئ دا دننه علاقه تاسو ګورئ کاکا صاحب رحمت الله علیه مزار دا د دې اندرونی ځای دی دلته کې چې سړی ورسېږي نو لکه خپل چپلې مپلې کوزي کې ولاس کې وچدي کې دنه مزار طرف ته ځو نو راځي چې اوس مونږ خپل مزار سیټ طرف ته لاړ شو دی وخت کې مونږ مزار طرف ته را دننه شوي او دی وخت کې تاسو ته مونږ د شجره حضرت کستیرګل صاحب المعروف کاکا صاحب دا شجره تاسو وګورئ دا مکمل شجره ده جی مزار ته دا لار هم تللی ده تاسو راځئ دی وخت کې دا ګورئ چې ډېر کسان د یو د بل ځای نه راغلي دي او دلته د کاکا صاحب مزار ته دې وخت کې موږ تاسو ته د دې اندروني ځای هم ښایو خو موږ دې معذرت سره دغه کوو چې کم از کم موږ دا کوشش وي چې لکه زیاتې زنانه موږ هم په دې دغه کې را نه ولو او دا تاسو ګورئ چې موږ د کاکا صاحب مزار ته ورسېدو او دا چې تاسو ته کوم ښکاري دا د کاکا صاحب مزار دی چې مونږ ولاړ یو دا تاسو ګورئ سجاده نشین سید زین العابدین المحروف بازګل بابا دا د کاکا صاحب رحمت الله علیه مسیح دی او دی خو زما دی سیټ ته چې کم تاسو ګورئ شهید بابا دا د کاکا صاحب رحمت الله علیه زوی و دی دا تاسو ګورئ جی تاسو دی وخت ګورئ چې موږ مزار سره ولاړ یو او دلته کې د لوی سره واړه هم راغلي راځي چې د وړو نه هم تپوس وکړو تاسو نوم دی بچي شمسه د کم دی نه راغلي د بوټه شنه او په پیله ځل راغی که مخکې هم راغلی وي په پیله ځل نو دا علاقه دې خوښه شوه او دلته دې څه وخوړه اوس کل که نه او څه دې وخوړه
پتیسی نور سم او لاره کې خو چې را روان وي مالټي هم وي نو مالټي دې وخوړې او جی څونه مالټي دې وخوړې یس درې څلور به مې خوړلي دي. 3 څلور دې خوړلې کور ته به وړې که نه او او دا څوک دی دا مې د ماما زوی دی ښه دنه به م لږ تپوس ستاسو نوم دی بچي موسی موسی نوم دې دی تم په پیله ځل راغې که مخکې راغلی وي پیله ځل هغه او دا دې خوښ شو او دلته دې څه خوښ شو دا پتیسی هر او پتیسي دې وخوړې او دنه مزار ته لاړې که نه لانې تلې نو ښه ستاسو نوم دی تیشانه دیشانه سبق وې که نه او جی سویم کې وې رانیزو شه سویم کې سبق وې ښه دلته دې څه وخوړه که نه او جی څه دې وخوړه وایه ښه نه پتیسه دې وخوړه او مالټي دې وخوړې او دلته په پیله ځل راغلي او ځان ته دې موټرې واغشتې که نه اوس باخ ښه ډېرې موټرې واخله ښه پلار سره دې ښه ډېرې پیسې دي ښه موټرې واخله دا تاسو وکتو چې دا واړه ماشومان هم راغلي دي دلته کې او دوی نه هم تپوسونه وکړو دې وخت کې موږ د مزار سره ولاړ یو او دا زموږ څه خواږه ملګري راغلي دي دوی نه به هم څه معلومات وکړو چې دا د کم ځای نه راغلي دي او دوی آیا هر اتوار راځي او که نن صرف راغلي دي السلام علیکم وعلیکم السلام خیر خیریت دی تاسو د کم ځای نه راغلي خیر سره موږ 400 روډ بخښو پول نه ښه بخشو پول نه راغلي د خیر سره نوم دې څه دی زیشان دیشانه نو تاسو هر اتوار راځي که نن صرف راغی کم از کم میاشت یو ځل راځو نو دلته کې تاسو څه داسې محسوس کړ دلته کې تاسو راغی نو دلته څه محسوس مو وکړ چې لکه دا انجوایمنټ دپاره دلته خو په لاره خلکو مالټي ډېر خو نو تاسو څه وکړه په لاره کې یاره جی انجوایمنټ بس هم دلته وکړو اوس روټ ټایم خورو دلته راخیر او بس لږ وګرځېدو او تاسو څه کې راغلي د خیر سره یاره جی ګاډي کې راغلی خو ماشاءالله ګاډي نو تاسو دا نور ملګري دی چې شاته کېږي او خاندي راخاندي دی ډېر زیات شرمېږي دا ولې بس څه کې راغلی شرمېږي نه دی کې د شرم نه لکه دی نور څه شرم نه شرمېږي دی نه شرمېږي دا تاسو وکړه چې دا ګپ شپیان راغلي دي او د بخشو پول نه د بخشو پول د 400 روډ نه راځي چې مخکې ان شاء الله تاسو ته موږ مخکې دغه وکړو مزار سره خوا کې ولاړ یو او دلته موږ سره مقامي باشنده دی او هغه نه به موږ څه معلومات کوو نو راځي چې دی نه معلومات وکړو السلام علیکم وعلیکم سلام ستا نوم څه دی فضل شاه ته د دې اوسېدونکي او جی برا بابا خیل ولد صدرالاسلام ښه نو ظاهر شاه وروره موږ ته لږ ووایه چې دا شاته موږ ته چې کم غر ښکاري نو دا غر څه دپاره دلته کې ډېر کسان دا دي اوس هم موږ ته ښکاري چې روان دي نو دلته کې داسې واقع شوې وه چې دلته کې دا خلک د غر دپاره خېږي دلته جی دا کاکا صاحب رحمت الله علیه چې دی نو دلته به یې و پردې په ځان اچولي وي چله به یې کوله جی او داس چارادان ته به تلو دغه ته کوړي ته او دلته پلوچینه ده او دا چارادان به یې دلته وکړو بیا به خونالدین بابا ته هغه به ورته سبق ښیلو دلته به م راتلو کوړي بابا ته باباجي او دی به م ورته تلو او دا راته ووایې چې دې مزار ته څونه لارې راغلي دلته اوس موږ وګورو موږ په دې چړۍ راخوتو نو آیا نورې څونه داسې لارې راغلي مزار طرف ته دې ته 3 څلور لارې جي راغلي دي فلانکو چې دي دا لاندې اډۍ ده اوس په دې ځای نه تاسو مخکې وګورئ هغه هلته کوم چې څه په هغې راخېږي 3 څلور لارې دي یو دا ټکسۍ والی چا سره په خپله ټکسي راخېږي یا چاته وایي فلان کوچ والا ته 100 روپۍ والا مونږ راوخېږو نو هغه یا هسې راوخېږه یا 100 روپۍ والي او دلته موږ په لاره کې وکتو چې لکه ډېر زیات رش دی نو دا رش هر ورځ وي که نه دا صرف د اتوار او د جمعې په ورځ دا رشونه وي جي د جمعې اتوار رش وي جي هر وخت موبایل هلته کې ولاړې دي خلکو دا موټر سایکلو والا دي دی ډېره مستي کوي نو اکثر دی ورته وایي چې بچی مستي مه کوئ ښه په رضا یې واستئ او چې بیا دا کوي نو بس بیا هغه 210 روپۍ پارچه کو بیر کوي دې وخت کې موږ د مزار په احاطه کې ولاړ یو اوس به موږ تاسو ته ښایو انشاءالله لاندې لنګرخانه چې راځئ وګورو دی لنګرخانه کې څه پخېږي او څه چل دی
دی وخت مونږ په لنګرخانه کې ولاړ یو او دا تاسو وکړه چې د لنګرخانه کې ښکلې د روټۍ تنظیم هم وي او د چیو تنظیمات هم وي لري نه چې کم ملمانه راځي نو هغه دې نه مستفید کیږي دا اوس هم تاسو ګورئ چې ښه مزیداره ښه غټ چانک چې تیاره شوې ده او موږ تاسو ته د کیمرې په سترګه باندې ښایو او دا تاسو وګورئ چې دا ښه مزیداره چې د لنګر تیاره شوې ده دا چې کم لري نه خلک راشي نو د یوې بجې نه دا روټۍ شروع کیږي تر 3 پورې هغې نه پس د چیو انتظامات هم پکې شته ماښام ماسخوتنه پورې د چیو دغه پکې شته او شاته پکې کټونه هم پراته دي چې کم سړی ډېر زیات سفر وکړي نو ښه ښکلې پکې آرام هم کولی شي السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم سلام. ستاسو نوم څه دی جی؟ زمونږ جی محمد امین. او تاسو دلته کې څه کار کوئ؟ دلته زما د مشرۍ ډیوټي ما ته راکړې دی لنګر کې ملګرو ته خیال کوو میلمنو له روټۍ تلکاري چایو تنظیم کوو دی له روسئ دی له راوړئ دی نه لوچت کوي لوښي دغه زموږ ډیوټي ده جی. او تاسو کم از کم څونه خلکو دپاره داسې بندوبست کوئ لکه ستاسو ذهن څه وایي چې یاره څونه کسان به نن راځي او موږ هغوی دپاره څه بندوبست وکړو؟ مونږ خو جي دلته داسې کار کوو چې یو دیګ تلکاري پخو دال نیمه بورۍ کم از کم او یو 3 بورۍ غوړه دغه واغږو خو دا مونږ له علم نه چې هغه مونږ له پاتې شي او داسې میلمانه چې هغې له مونږ بازار نه د 2000 300 نور راوړو او داسې ملګري راځي چې هغوی څوک دال ځان سره راوړي او څوک مثال چینی راوړي هغه دغه هم پکې وي څوک د بکسه کې پیسې اچوي په خپل طبیعت باندې خو داسې هم پکې کېږي چې دا چې دا دومره مخلوص کي تر ماښامه پورې داسې نه شي چې دلته پکې څوک یو 100 روپۍ هم واچوي داسې هم پکې وي او خدای پاک د کاکا صاحب دا کرامات داسې دي چې څومره ډېر لګي دونه ډېر خدای پاک سره راولي د دې الله تعالی دا عزت لکه دلته کې خو تاسو ګورئ چې ډېر زیات کسان لکه زموږ د خیبر پښتونخوا نه هم راځي او زیاتره بلکې د زیات پاکستان نه پنجاب سایډ نه هم ډېر کسان راځي لکه پنجاب والا د کې پی کې والا او دلته کې یعنی د شپې انتظام هم شته که څوک راغی هغوی وایي چې موږ دلته شپه کوو نو آیا تاسو سره دلته کې کمرې هم وي؟ مونږ سره جي د شپې 3 بجې مونږ راپاسو د ملنګان هم راپاسو او هغوی له د روټۍ تنظیم ولکو بیا ورپسې وله شپه کې کاوه پخه کړو هغوی 12 بجې که راغلي مثال زیارتونه بند وي او ډوډۍ ضرورت ډوډۍ وله راخلو چای ضرورت چای وله بیا وله کمره ورکړو چې زنانه ورسره کمره کې 4 5 شپږ 18 کټونه هغې کې اسبابونه نه وي پراتي اوله ورکړو او بیا سړي چې وي نو سړي هم راسره نورو کمرو کې دغه زنانو ځان ته کور دی هغې کې مولیږو چې ډېرې زنانه هغې کې هم دغه کېږي دا تاسو وکتو چې موږ سره دې وخت کې د دې لنګر چې کم مشر دی هغه ډېرې ښې خبرې وکړي او ګرانو ناظرینو دې وخت کې تاسو ګورئ چې کم دی نه تاسو راځئ نو تاسو دې سهولت سره هم راتلی شئ چې آیا کې دلته کې به د شپې څه مسله وي یا به نه وي نو آیا دلته کې چې موږ د دې لنګر د مشر سره کمې خبرې وکړي نو هغه باقاعده وي او ښه میلمستیا یو خو زمونږ الحمدلله پښتنو کې میلمستیا ډېر زیات زبردست کار هم دی او چې د پنجاب نه راځي که د سند نه راځي که د پاکستان آیا کې چې د بار ملکونو کې کم هم کسان دي او پاکستان ویزټ مانی هغه هم انشاءالله کاکا صاحب ته راتلی شي او په دې تمه مانی چې دلته کې د زنانو دپاره هم ځای شته فی سبیل الله لکه دلته کې هغه ستاسو خپله خوښه ده چې لنګرخانې کې هغه تاسو څونه امداد کوئ او څونه کولی شئ نو هغه تاسو کولی شئ دا تاسو وکتو د کیمرې په دغه معنی او زیاتر زمونږ د مشر لکه د لنګر چې کم دی نو تاسو کوشش کوئ چې چاته داسې بار نه امداد مه ورکوئ او دلته راځئ او دلته کې پخپله تاسو امداد اچوئ د لنګرخانې نو داسې کسان هم راشي چې هغوی هم لکه د لنګرخانه کې روټۍ خوراک چای مې وڅکي نو هغې ثواب کې تاسو هم شامل دي نو دا و لنګرخانه او زه د دې ډېره زیاته مهرباني ادا کوم ناظرینو څنګه چې تاسو وکته دلته کې د لنګرخانه کې نو دلته کې د کاکا صاحب ته موږ تاسو ته مخکې ویلو چې د پنجاب او د پاکستان هر ځای نه خلک راغلي دي نو دې وخت کې موږ سره څه میلمانه راغلي دي هغه د پنجاب دي نو راځئ چې هغوی نه موږ څه تپوسونه وکړو چې آیا دا تاسو پیله ځل راغئ تاسو د کاکا صاحب باره کې څنګه معلومات وشو او نور مزید مخکې به هغوی نه نور تپوس وکړو په لاره کې راځئ جی السلام علیکم جی वालेकुम अस्सलाम। آپ کا نام کیا ہے؟ मेरा नाम डॉक्टर शुजात कियानी है। अच्छा शुजात साहब ये बताएं कि आप फर्स्ट टाइम यहाँ काका से आए हुए हैं? नहीं जी मैं काफ़ी मरतबा आ चुका हूँ मैं साल में तकरीबन 2 से 3 मरतबा आता हूँ जी जी।
अच्छा, तो इस दफ़ा ये जो आपके साथ ये मेहमान हैं, तो ये भी मिसाल में आपके साथ 2 दफ़ा थे कि ये इनके फ़र्स्ट टाइम है? नहीं, ये मेरे भाई हैं, ये फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे साथ, और ये मेरे भांजे हैं, वो भी फर्स्ट टाइम ही आए हैं। जी जी, ज़रा इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है जी? इब्रार हुसैन नाम है जी। अच्छा इब्रार भाई, ये बताएं कि आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए? जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब आते रहते हैं, इन्होंने मुझे काफ़ी दफ़ा कहा, तो मैं छुट्टी आया हुआ था सऊदीया से यहाँ, तो बहुत दफ़ा प्लान बनाया, पता आज अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब ने यहाँ पर ले आए हैं साथ, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने यहाँ पे हाज़िरी दी है। अच्छा, रास्ते में तो आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जगह पर ये बागात वागात और बहुत से सफारी की, तो आपने कैसा इसको महसूस किया? स्पेशली जब हम यहाँ नौशहरा से इधर हुए हैं अंदर, तो मुझे ये इलाका जो है इतना बड़ा अच्छा लगा, एक बड़ा खूबसूरत इलाका है। मुख्तलिफ जो है ना, यहाँ पे मैंने देखा है पीछे माल्टों के बागात हैं, और काफ़ी अच्छी सड़क है, और बहुत अच्छा मतलब इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा है यहाँ का। और आपने यानी जो है ये माल्टे वगैरह का भी है कि नहीं, बस सिर्फ देख लिए? वापसी पे प्लान है डॉक्टर साहब के साथ कि हम यहाँ से जो है ना कि माल्टे वगैरह भी खरीदेंगे इंशाल्लाह, और लेके जाएंगे साथ इंशाल्लाह। माल्टे का ये बहुत ज़बरदस्त वाले के माल्टे हैं। अजी हम अभी डॉक्टर साहब के भांजे से थोड़ी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम क्या है जी? एहसन हुसैन कियानी। अच्छा, एहसन हुसैन कियानी साहब, आप भी फर्स्ट टाइम आए? जी मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो कैसा लगा यहाँ का माहौल? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम आए हैं तो सही है, अच्छा लग रहा है। और यहाँ के आप ये मेहमान नवाजी देख रहे हैं, बाज़ लोग तो पठानों को बहुत ज़्यादा वो करते, तो आप कैसा महसूस करते हैं? अच्छा महसूस करते हैं, और पठान कौम भी जो है बहुत मेहनत कश है, ठीक है, और अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो क्या आप अपने दोस्तों यानी और फैमिली मेम्बर को भी कहेंगे कि KPK में काकार से बादर बाबा, मस बाबा, जितने भी मज़ारात वगैरह, तो आप उनको दावत देंगे KPK आने की? इंशाल्लाह ज़रूर दावत देंगे। बहुत बहुत मेहरबान। ये अभी आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे ये मेहमान जो है ये लंगर का खाना खा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त लंगर का खाना। ये कियानी साहब, ये शुजात
پس مونږ تاسو ته ان شاء الله خایو هغه مخامخ غر تاسو تخکاری دلته کاکا صاحب رحمت الله علیه چیله کټ کړی و او راځي ګرانو ناظرینو چې دې وخت کې مونږ لږ غر ته مخیجو او تاسو سره هغه چیلې والا ځای هم وښایو راځئ جي نو دا تاسو ته مونږ ښایو دا تاسو وګورئ چې دا لار هم لاندې اډې طرف ته کوشوې ده او دې کې دا ډېر پخواني د زمانو تاسو دا وګورئ دا پخواني زمانو بلډینګونه دي او دې بلډینګونو کې تاسو وګورئ دلته هر قسم تاسو ته ځای نه ښکاري دلته وړې وړې کمرې وي دې کې تاسو دا مخامخ کتی شئ چې دلته نه لاندې اډه او اډې سره لاندې دا تاسو ګورئ دا زموږ په شاته طرف ته د فلینکوچو دا اډه ده دا لار هم راغلی ده اخوا چې مونږ وختي په کم راغو هغه لار هم وه دا تاسو کتی شئ دې وخت کې ناظرینو تاسو وکتو چې دا ډېر پخوانی ځای دی او د ډېرو صدو مخکې جوړ ځای دی دا تاسو وګورئ د کیمرې په سترګه تاسو دا کتی شئ دا پخوانی آبادی ده او دا دې کې ډېرو مشرانو هم محنت هم کړی دی او دا ډېر پخواني آبادیانې دا تاسو ګورئ دې وخت کې مونږ لاندې کوزیږو نو دې وخت کې لاندې تاسو ته ښکاري د بازار یو ماحول دکاندار نه السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې څه دی وروره عاطفه عاطفه ته د کوم ځای د دې ځای او دا دکان ستا دی او دا کله نه دا کاروبار کې څلور کاله مې وشو څلور کاله دې وشو دا ته څه خرڅې ریوړی لاچداري خرڅو که نه دغه دکان مې هم دی ښه نو دا بل دکان هم دی دلته کې خو موږ ته ښکاري چې د ماشومانو دا کیلونې هم ښکاري نو دلته کې تاسو په کم ورځ زیات لکه خلک تاسو نه خریداري کوي د اتوار د جمعې که نه روزانه تاسو کم ورځ داسې ښي جمعه اتوار ډېر ښه او دا نورې ورځې ګزاره کوي ښه نو ستاسو چې او څو بجو پورې ستاسو دا دکان کولاوي تر ماسخوتنه ماښامه څو بجو پورې سهار 8 بجې لګو تر ماښام 9 بجو پورې کولی نو روزانه بس دا ستا روټین دی که نه لکه د اتوار یا د جمعې په ورځ چې کم دی نو دا ستا دا روټین بدل شي یا دې نه وختي راځي یا تر د جمعې یا د اتوار په ورځ ته دي چې ناوخته پورې ناست دی ناس ټول یو مره ډیوټي کو ټول ورځې او دلته کې دا تاسو مونږ ګورو دلته کې تاسو سره د ماشومانو د سامانونو هم دي نو آیا ماشومان د سامانونو دلته کې د نورو په نسبت ارزان دي که ګران دي ریټونه خو نور په نسبت ښه دي ګزاره کوي او دلته چې کوم ماشومان راشي هغوی خامخا وایي چې یاره موږ ته خامخا دغه واله او مور او پلار تنګوي نو خامخا هغه بیا دي نو ستاسو دې دپاره هم دا ایښي دي نو کاکا صاحب لار د ماشومان چې چکر ته راولي خامخا ورته خلک اخلي ښه نو ډېره مهرباني مزار نه پس تاسو چې دا وکتو مونږ اوس روان یو د غر طرف ته دلته چې کاکا صاحب رحمت الله علیه کومه چیله کټ کړې وه او مونږ خپل پروډیوسر صاحب ته وایو چې پروډیوسر صاحب بس را میدان ته هم شه بس ستړي شو و ساره لاسې مونږ په دې ریکارډینګ باندې یو او پروډیوسر صاحب هم اوس مونږ مخې ته راولو انشاءالله او تاسو هم وګورئ چې راځئ چې بره په دې غر وخیږو او راځئ چې اوس دا تاسو ته د غر د خطو دا سو کلیپ هم درکو راځئ بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرینو قدرمندو اوریدونکو موږ راغلي تاسو د پاره چې نن موږ تاسو باندې د کاکا صاحب سیل وکړو نو تاسو سره به موږ هم سیل کوو زما چې کم دا انکر صاحب لکستړی شولو او غریب ډېر خواري وکړله ستاسو لپاره نو د دې نه مخکې چې کم منزل دی او کم ځای ته موږ خیږو راځئ چې دا غزي تاسو باندې سیل وکړو او دلته کې چې کم دی کاکا صاحب چیله کټ کړې وه او دا یو ډېر مزیدار علاقه ده که کله تاسو راځئ دلته نو مثال خبره تاسو کتی شئ دا علاقه دا ډېر ښایسته ځای دی کاکا صاحب او کاکا صاحب کې ډېر ښایسته ځای نشته دی مطلب دا دی خو چې څوک ګرځېدلي نو دلته کې تاسو د اتوار په ورځ یا د جمعې په ورځ که ستاسو چھټي وي تاسو راتلی شئ او دلته کې ښه ښایسته خپل انجوای کولی شئ ډېر مزیدار ځای دی دا کاکا صاحب د نوښار نه لږه غونته کې لار ده دې ته او د پېښور نه د مردان نه که د کوم علاقې نه تاسو راځئ نو دلته راتلی شئ دا بره تاسو که خیال کوئ نو دا جومات جوړ شوی دی دا ډېر مزیدار جومات دی او دا بره چې کم دی دا چیله ده نو دې چیلې ته ختل هم لږ زړه غواړي او ستړی زړه او زما دا کیمرامین چې دا ټیم کې جوړ شوی دی راشد صاحب
دا هم غریب ډېر ستړی شوی دی. نو ما ته په لاره کې وویل چې نو اوس خو نشته راځه چې لږې پکوړې وخورو. نو ما ورته ویل راځه د کاکا صاحب پکوړې هم ډېرې مزېدارې دي. راشد صاحب ستړی شوی خو به یې د خیره سره، خو زه یا پروا مه کوه، محنت نه پس خوږه مړه میلاویږي سړي ته. مړه وایي سیو ته موجود دی، دواړه مخامخ په مخامخ شو د خیره سره. راشد خان دا راته ووایه ستړی شوی خو ډېر زیات دی. خبره دا ده چې ستړیوالی خو په خپل ځای دی، خو دا بعضې ټایم کې دا لایف کومنټري کول دا ډېره ګرانه خبره وي. بعضې ټایم دلته موږ نه دې کې تلفظ چې دي هغه هم غله شي، نو موږ تاسو ناظرینو نه معافي غواړو په دې باره کې. او بعضې موږ انټرویوانې کړې دي کې که موږ نه څه غلطیانې ملتیانې شوي نو موږ تاسو ته وایو چې انشاءالله موږ ته معافي راکوئ. او مخکې به موږ هم تاسو ته نور په دې چینل کې ښایو. مخکې را روان دی نه پس چې کوم پروګرام دی انشاءالله هغه یا د بادر بابا دی یا به د مرز بابا وي. داسې به پېښور کې 15 پیران چې څونه وي موږ به مختلف تاسو ته دې وخت کې ښایو چې مختلف زموږ د چینل کې به ګورئ انشاءالله. اوس راځئ چې دا پکوړې خورو. زموږ پروډیوسر صاحب خو موږ په پکوړو باندې عادت کړي او په دې پکوړو باندې به اوس وخت تېرول څه وکړو. نن بس راځئ چې تاسو بره موږ انشاءالله وخېجو او دا تاسو ته موږ نظاره وښایو دا بره والا. نو دا پکوړې به مو سره خورو په لاره کې او تاسو ته به د هغه د پاسه چې کوم کاکا صاحب رحمت الله علیه چې کومه چیله کټ کړې وه نو دا به تاسو ته دا دې وښایو. نو ګرانو ناظرینو راځئ موږ سره او په لاره به را روان دا خلک هم تاسو ته ښکاري. نو راځئ انشاءالله چې دا پکوړې به هم خورو. پروډیوسر صاحب زموږ لږ سخت شوی دی، پته نه چې ولې چې دا ولې سخت شوی دی. اوس تاسو مخامخ خاندي خو د کیمرې شاته ډېر سخت سړی دی. داسې پوز علم نو زه د پروډیوسر او کیمرامین دا زموږ کیمرامین هم دی سینیر کیمرامین مختلف شوټینګونو کې دی موږ سره یې لکه تاسو اوس مخکې ګورئ موږ بهریه کې شوټینګ کړی دی او مختلف چې کم دی کې را روان چې څونه شوټینګ موږ کړي دي نو زموږ سینیر کیمرامین کوم چې دی نو هغه به لکه غوسه موږ ته کړی دی او دې وخت کې به موږ پکوړې خوري. نو ګرانو ناظرینو راځئ راځئ چې ځو ګیر چاپېره وګورئ. دلته کې ځان سره زنان هم راوستی شئ، ماشومان هم راوستی شئ. او دا زما په حساب سره چې وګورئ د بره نه د لاندې نظاره یو ډېره ښایسته ښکاري. او راشد خان صاحب چې کوم دی نو هغه ماته نن ډېر پړه کې غوسه هم دی ولې چې زه بعض ځي کې لږ ورټم نو رټلو مقصد دا دی چې زه هم د عوام سبا موږ پسې خبرې ونه کړي د یو خاندي عوام خو به خبرې کوي او که نه خو دا خیر دی زموږ پښتانه وروڼه یې او زموږ د پنجاب والا وروڼه زموږ ټول وروڼه بیګانې پاکستان والا او بار چې کوم ممالک دي هغه هم د خیره سره ټول داسې زموږ وروڼه بیګانې او موږ دا خو د خوشحالۍ خبرې دي دلته به ګپې شپې هم لګوو او احتیاط به هم کوو چې څه داسې موږ غلطې خبرې ونه شي. دا چینل به انشاءالله تاسو ګورئ او سبسکرایب کوئ به دې ځای کې موږ تاسو ته اوس دا ښایو. راځئ چې اوس مخکې لاړ شو او ینګ هلکان دي او دی نه به یو څو تپوس وکړو چې دی زموږ پروډیوسر صاحب دی چې چېرته کې څه مسلې شي بس څوک ټیک ټاک یې جوړوي د نه هم تپوس نو ګرانو ناظرینو دا هم ستاسو دپاره ده لرو ځایونو نه خلک راغلي پېښور مردان چارساده اسلام آباد او هر ځای نه نو موږ سره دا دوه هلکان ولاړ دي دی نه به هم څه تپوس وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب ښه خیر دی څه نوم دی د خیر سره؟ محمد اسحاق نامه مې ده صاحب. او دا کم دی نه راغلي؟ مونږ خو د دې ګلبار نه راغلي یو. ډېر ښه ګلبهار کې کم دی نه؟ د عشرت سلیما چوک کې کور دی. سرسۍ سکول سره خوا کې چې ورسره بلډینګ دوکانونه هم دي بالکل او کساب والم دي بالکل او څه کار کوي د خیر سره؟ یاره زه خو سکول ویم او د واسکټ کار کوم. واسکټ کار کوم دی کوئ؟ چترالی بازار کې. چترالی. نو دلته کې په پیله ځل راغلی که نه دې نه مخکې هم راغلی وي؟ نه دې نه مخکې هم ډېر راغلي وو خو بس اوس هم ټیک ټاک شروع کړی دی ویډیوګانو دپاره راغلي یو صاحب. او جي نو دلته کې چې تاسو راغئ دلته تاسو څه محسوسه کړه دا شنه شنه باغونه لکه اوس خو پېښور کې هم ښه ځای نشته نو تاسو دا ځای ولې خوښ کړو؟ یاره جي بس غرونه دي او د مالټو باغونه دي ډېر مزېدار ځای نه دي ځکه هم دا خوښ کړو. بل خلک هم ښه دي علاقه هم ښایسته ده او شینوالی هم دی بوټي دي که نه د دې دپاره راغو صاحب. او تا سره د خوا کې دا ملګری پټ پټ تا پسې خاندي نو ده نه به هم څه تپوسونه وکړو. دا ملګری هم دی. السلام علیکم جي. وعلیکم السلام. تاسو دا کم دی جي؟
زه پېښور پېښور کې د کم دی بازي خیلو ښه بازي خیلو نوم دې څه دی کاشف ښه نو دا ستا ملګری دی بالکل دا زما ملګری دی ښه نو تاسو دواړه په یو ځای باندې ټیک ټاک جوړوئ بالکل بس زه د سره کیمرامین یم ویډیوګانې دته جوړوم او بس دې ویډیوګانې ځانه سازوي خلکو دپاره او جی او دې نه مخکې د سره کم ځای کې ګرځېدلې ډېرو ځینو کې مثلا کم ځای کې مري ته تللي یو سهاران ته تللي یو سوات ته تللي یو ناران کاغان ته تللي یو دا به زما جګري یار دی او دې د ټولو ځایونو کې تا ته کم ځای خوښ شو ځینې خو مې ډېر خوښېږي خو بس ګرځو پکې نه نو کاکا صاحب تا ته څنګه ښکاره شو دلته کې دا تاسو وکته د شنه باغونه دا غرونه او دا سرسبز باغات شو نو دا تاسو ته څنګه ښکاره شو کاکا صاحب خو زموږ خپل کور دی دلته خو مونږ ټیم را په مخه یو چې څه ټیم موقع میلاویږي ځان را رسو او راغلی به څه کي د خیر سره په موټرسایکل راغلی نو موټرسایکل باندې راغلی خو موږ په لاره کې هم دا وایي چې دا موړونه هم ډېر خراب دي او اکسیډنټ هم ډېره خطره ده نو زموږ خوار دی هم دا موټرسایکل باندې دا ملګري هم ورو راغلي دي دی ته هم وایو چې یاره په موټرسایکلو باندې ډېر ښه په ارام دی او دلته کې دا خوا کې چې کوم دا موړونه ډېر خطرناک نو دې باندې خیال ساتئ ډېره مهرباني تاسو هم د خیر سره زموږ کلیوال یي او راځئ چې مخکې اوس لاړ شو د نور خلکو نه هم تپوس نه وکړو ډېره مهرباني السلام علیکم تاسو ته د ما دا کیمرامین اوس لاندې نظاره وښیي نو دا ډېر زبردسته نظاره ده څنګه چې تاسو ګورئ دا ټیم کې مونږ د خیر سره د کاکا صاحب زیارت نه ډېر بره راوختلو او کاکا صاحب چې کم دی په دغه ځای کې چیله کټ کړې وه دا بره مخامخ ځای که تاسو ته ښکاري ګمبد غونته کې نو په دې ځای کې کاکا صاحب چیله کټ کړې وه د دې ځای نه چې کم دی نو لږه غونتې فاصله ده نوره بره که بره څوک ختل غواړي نو مثال خبره هغه ختیر شي دا سیده لاره جوړه شوې ده او دا ګیر چاپیره تاسو ګورئ دا غرونه دي او ډېر مزیدار یو ماحول دی ډېر ښایسته یو ځای دی کاکا صاحب زیارت چې کم دی نو دا منل شوي زیارتونه دي او موږ تاسو ته بس دا به ویو چې راشئ یو ځل تاسو هم نظاره وکئ نو تاسو ته لږ دا ماشاءالله داسې ښکاري لکه چې کالام سوات کې یا سړی په بحرین کې نو ډېر مزیداره نظاره ده دا لاندې که تاسو ته ښکاري سړک وګورئ دا ګاډي پې ځي راځي او تر ناوخته پورې ګاډي ځي راځي د تلو څه ټینشن نشته د خوراک دپاره دلته هوټل شته دی هر یو شي سہولت شته دی نو راشئ د خپل فیملی سره انجوای وکئ کاکا صاحب وګورئ سره مخکې کېږي دا وګوره دا واړه ماشومان روان دي دا په دې چړۍ باندې خیږي دلته کې دا چیلې میلې چې کم دي دا د دې خلکو دي خدای دې دپاره پرېښوستي چې خوراکات فري ده او موج میله مخلي لګیا دي ښه ښایسته ګرځي
تاسو باندې مونږ د دې ځایونو دا ټول سیل وکړو د خیر سره کېدای شي چې دا پروګرام بس تاسو خوښ شوی او که نه خوښ شوی نو مطلب دا دی مونږ ته ویلی شئ مونږ به د غلطیانو ازاله کوو مونږ به غلطیانې خپلې سمو ولې چې انسان دی که نه مازغه په یو ځای کې خبره په بل ځای کې نو دا مونږ ګډې وډې به هم بعضې وخت کې ویو نو دا چینل چې کم دی دا ستاسو خپل کورنی چینل دی او مونږ سره تعاون کوئ او زمونږ دا چینل چې کم دی ماشاءالله دا به ستاسو ډېر خوښ شي او ډېر ښه بولې چې دی کې مختلف مونږ پروګرامونه یې خودي دي نو تاسو به مایوسه کوو نه بله خبره دا ده چې بیماري راغلې ده دا کرونا نو لږ د حکومت سره هم تعاون کوئ مونږ به هم کوو په دې باندې چې هېڅ پته نه لګي د دې بیمارۍ نو ماکس ضروري اچوئ موږ سره ماکس شته دی خو په جیب کې هم پروت دی نو مهرباني وکړئ چې زموږ په دې خبرو باندې عمل کوئ او بار ملک کې چې څونه خلک دي پروردګار دې ټول خوشحاله او آباد ساتي او زمونږ رونه دي زمونږ بیګان دي زمونږ کشران دي زمونږ مشران به الله پاک دې ټول آباد ساتي او الله دې ټولو له خوشحالیانې ورکړي لږ د راشد صاحب نه به هم لږ څه تپوس وکړو دا غریب هم ډېر ستړی شوی دی او موږ ډېر پوچت په بلندۍ باندې دا ټیم ولاړ یو او راشد صاحب د پیله ویډیو دا چې ښایسته ویډیو ماشاءالله جوړیږي اوس د دې باره کې ووایئ چې څه خیال هم دی یاره مونږ خو خپل کوشش مکمل وکړو 100% نه 1000% مو وکړو چې تاسو ته مختلف دغو ښایو دې کې بعضې دې ویډیو دوران کې مونږ سره د دې کاکا صاحب خلکو ډېر مدد وکړو او مونږ د دې کاکا صاحب د خلکو ډېره شکریا ادا کوو ډېر میلمستیا والا خلک دي درانه خلک دي او مونږ کوشش دا و چې یاره لکه دې ویډیو کې مونږ زیاتره ډېر کوشش دا وکړو چې مونږ تاسو ته ښه نه ښه وښایو نو ګرانو ناظرینو تاسو زموږ دا چینل چې دی نو دا سبسکرایب کړئ په اردو کې تالاشون ولیکئ نو په هغې کې به د خیر سره زموږ د چینل راشي کمنټس پې کولی شئ لایک هم کوئ نو چې څونه لایک کوئ او موږ به انشاءالله مزید تاسو ته مخکې هم داسې زیارتونو ته به ځو او دلته کې دې خوا چې څونه مزارات دي څونه نور داسې د خوراک څښاک پروګرامونه هغې ته به هم انشاءالله کوو دا زموږ یو مکس چینل دی دې کې به انشاءالله موږ تاسو ته هر څه ښایو او نو بس د وخت کې زموږ پروډیوسر صاحب هم تادي ده ولې چې تلل به هم غواړي او ماښام دی او ماښام کې به انشاءالله بس اوس واپسې کول غواړي نو موږ تاسو د ناظرینو نه دا اجازت غواړو چې اجازت راکړئ او د هوسټ راشد خان سره زموږ کیمرامین او پروډیوسر یوسف خان او زموږ نور ټیم دی کې چې کم ټیم شاته بیک باندې کار کوي اسد خلیل دی ارشد خان دی نور داسې ملګري موږ سره شته دی شاید کار کوي موږ سره لیټل دا چایلډ چې کم دی شاهد خان دی موږ سره لکه هیلپینګ کې زی راځي او چوټیانې دي نن سبا نو مزید موږ تاسو نه اجازت غواړو او انشاءالله را روان پروګرام کې انشاءالله تالاشون چې موږ به تاسو ته د هر څه تالاش ښایو نو راځئ چې انشاءالله بس موږ تاسو د چوټۍ درخواست کوو چې زمونږ د بل پروګرام دپاره انتظار وکئ نو پروډیوسر صاحب اجازه تلو جی بالکل نو په دې ټایم باندې او په دې وخت باندې بس موږ سره